السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مونږه د دعای قنوت ویلي وه، د هغې نه مخکې به اوس مونږه نور دعای قنوت وایو چې هغه مونږه ونثني علیک الخیر پورې ویلی وو. مخکې په هغې پسې چې مونږ کوم الفاظ وایو نو چې دا اوس مونږه یاد کړو. په هغې پسې اولنی دی ونشکرک. نو په هغې کې هم زیات خلک غلطیا نه کوي چې هغه وایي ونشکرک او دغه شان غلط الفاظ ادا کوي. نو د هغې ټک الفاظ چې کوم دي نو هغه اول مونږ ووایو ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. نو په دې کې چې کومې غلطیانې کوي مونږ به هغه هم ښکاره کړو چې خلکو ته د خپلو غلطیانو پته ولګي. نو هغه دی ونشکرک. نو په دې کې هم زیات خلک غلطیانې کوي چې کله دا ټک الفاظ وویلی شي نو خلکو ته پخپله د خپلو غلطیانو پته ولګي چې زما په دې کې کومه غلطي ده. بیا ولا نکفرک، نو په دې کې زیات خلک اکثر وایي وعلا نکفرک او یا ونشکرک. نو چې ونشکرک ووایي نو بیا ونکفرک وایي. نو دا غلط الفاظ دي، د دې وجې نه ځان ساتل پکار دي. نو دا داسې ویل پکار دی ولا نکفرک. نو د الله ویل د مخکې ضروري دي. ونخلع په دې باندې هغوی بیا اکثر خلک وایي ونخلعو. نو په دې کې واو نشته په آخره کې، بس ونخلعو په عین باندې پیش ویل دی. ونخلعو ویل پکار دی، ونخلعو نه دی. ونترکو، نو په هغې کې هم خلک اکثر غلطي کوي ونترکو وایي. نو ونترکو نه دی، ونترکو. من یفجرک، بیا په آخره کې دغه شان دي کې من یفجرک ویل پکار دی. نو په دې کې چې کله انسان غلطیانې کوي نو چې هغه کله د خپل ټک الفاظ سره خپل الفاظ یو شان دي کې برابر کړي نو هغه ته به خپله غلطي په خپله معلومه شي چې یار زما په دې مونځ کې کومه غلطي ده. نو چې دا الفاظ مونږ یو پیر بیا ووایو د هغې سره خپل الفاظ مونږه برابر کړو. ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک.